بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 56 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ صرف کبیر، اسم اعلی، وسطا، ثلاثي مجرد صحیح، اسباب فعله، یفعل وایو. د دې نه مخکې درس کې موږ دا اسم اعلی صغرا ویلې ده. اسم اعلی صغرا هغه معنی دا ختمه کړې صفا کړې مې نه ده او دلته کې مې اسم اعلی وسطا ولیکله. دا اسم اعلی صغرا چې ده دا د فعل مضارع د اولې صيغې نه جوړیږي او د یضربو دی. د یضربو نه موږ علامت مضارع ختم کوو، میم مکسوره مو لګو، ضاد په خپل ځای باندې دی نو دا مزره شو او د را باندې زیر دی دلته پر را زبر کو او په دې اخري حرف باندې پیش دی موږ په دوت پیش ولګو نو د یضربو نه مزربون. دا مزربون اسم اعلی صغرا ده. اسم اعلی صغرا ده مزربون. د مزربون معنی ده د وهلو یوه اعلی. اوس مونږ د دې مزربون نه اسم اعلی وسطا جوړو. دا مزربون دی نو دقه به همدقه اخري د علامت مضارع په ځای باندې میم مکسور ولګو، په دې را باندې زبر ولګو او د اخري حرف با باندې تنوین دی په دې باندې به زبر ولګي. ټیک شو او ګول تا به ورسره ولګي او په دا تنوین په دې ګول تا ولګي نو د مزربون نه مزربتون شو. مزربتون معنی ده د وهلو یوه اعلی. د مزربون معنی ده د وهلو یوه اعلی، خو دې ته اسم اعلی صغرا وایي. مزربون ته اسم اعلی صغرا وایي او مزربتون اسم اعلی وسطا درمیانی. اسم اعلی درمیانی، وسطا معنی ده درمیانی. نو مزربون معنی ده د وهلو یوه اعلی، معنی ده د وهلو یوه اعلی. نو د دې مزربون نه د اسم اعلی صغرا نه به مونږ اسم اعلی وسطا جوړو. څنګه به ته جوړو؟ د اسم اعلی صغرا چې دا د دې اخري حرف باندې به زبر ولګو او ګول تا به ورسره ولګو، په ګول تا به دا تنوین ولګو نو مزربون نه مونږ سره شو مزربتون. نو مزربتون معنی ده د وهلو یوه اعلی. نو واحد اسم اعلی وسطا مزربتون د وهلو یوه اعلی. د مزربون د واحد اسم اعلی صغرا مانم ده مزربون مانم ده د وهلو یوه اعلی او د واحد اسم اعلی وسطا مزربتون مانم ده د وهلو یوه اعلی. د مزربون مانم ده د وهلو یوه اعلی، د مزربتون مانم ده د وهلو یوه اعلی. د مزربانی معنی ده د وهلو دوه اعلی او د تسنیه اسم اعلی وسطا چې ده نو دا موږ سره مزربتون دی. د دې نه چې موږ تسنیه جوړو نو ګورئ همدغه شانتې به ولیکو مزربه، دا ګول تا به اوږده تا کو، زبر به پې ولګو او آنې به ورسره ولګو نو دا به مزربتانې راځي. د اسم اعلی صغرا چې ده د دې مونږ تسنیه جوړو مزربانی او د اسم اعلی وسطا تسنیه مونږ جوړو مزربتانی. ځکه چې د دې مزربتون په آخره کې ګول تا ده نو مونږ به دا ګول تا اوږده تا کو، زبر به پې ولګو او آنې به ورسره ولګو. ٹھیک شو جی. او د اسم اعلی صغرا نه چې کله مونږ تسنیه جوړو نو د اخري با باندې به زبر ولګو، آنې به ورسره ګولو نو مزربون نه به مزربانی شي او د مزربتون اسم اعلی وسطا مزربتون نه به مزربتانی شي. نو مزربتانی معنی ده د وهلو دوه اعلی، د وهلو دوه اعلی. او د اسم اعلی صغرا کې جمع مکسر مضارب ده، مضارب د وهلو ډېرې اعلی. په جمع په اسم اعلی وسطا کې جمع مکسر مضارب ده. دغه اسم اعلی صغرا کې مضارب جمع ده او په اسم اعلی وسطا کې مضارب جمع ده. د هغه مضارب جمع مانم ده د وهلو ډېرې اعلی او د دې اسم اعلی وسطا جمع مانم ده د وهلو ډېرې اعلی. اوس واحد مصغر اسم اعلی صغرا چې هغه مزیربون دی، مزیربون د وهلو د لږ وهلو یوه اعلی. او واحد مصغر اسم اعلی وسطا چې ده هغه مزیربتون، ځکه چې د دې په واحد کې مزربتون دی، د دې په واحد کې ګول تا ده نو په مصغر واحد کې به هم ګول تا بیا راولي نو هغه به راولي مزیربتون د لږ وهلو یوه اعلی. نو مزربون مزربانی مزاربو مزیربون، مزربتون مزربتانی مزاربو مزیربون. نو دا مزربون مزربانی مزاربو مزیربون دا اسم اعلی صغرا دی. مزربتون مزربتانی مزاربو مزیربتون دا اسم اعلی وسطا دی. انشاءالله دې درس نه پس به مونږ په بل درس کې اسم اعلی د کبرا بحث کوو. نو د راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.